بسم الله الرحمن الرحيم. ایمان پس سره او اسلام پس سره نوی کیږي، تازه کیږي. یو تجدید د ایمان دار العیاذ بالله چې څوک مرتد شوی هغه مسلمان کیږي، هغه تجدید د ایمان دار چې هغه د کفر نه اسلام ته بیا راځي. او یا څوک یو تجدید د ایمان دار چې بنده سحر او ماښام د خپل ایمان او اسلام شکر ادا کوي. حدیث کې د دې ذکر راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل جددوا ایمانکم، نوی کوي د خپل ایمانونه، نوی کوي د خپل ایمانونه هم نوی کوي، تازه کوي. جددوا یعنی نوی کېدو ته ویل شي، تازه کوي د خپل ایمانونه، نوی کوي د خپل ایمانونه. وی بی ای شی، صحابه وی په څه شي باندې یا رسول الله دا خپل ایمان نوی کو، تازه کو؟ نبی علیہ السلام فرمایل په کلمې د لا اله الا الله سره، لا اله الا الله وایي، دې سره به مو ایمان تجدید او تازگی راشي. ایمان دې سره سیوا کیږي، نورانیت ډیریږي. نو دا کلمه وایي. معلومه شوه چې د تازه کېدو د ایمان لپاره لومبنی شی ذکر دی، د الله ذکر دی. دا ذکر چې په کم ذکر باندې د بنده روح ته تازگی ملاویږي، هغه ذکر ښه دی بس. او چې په کم کیفیت باندې د بنده روح ته تازگی ملاویږي، هغه کیفیت هم ښه دی. نبی علیہ السلام فرمایل جددوا ایمانکم، لا اله الا الله وایي، په دې کې به تازگی د ایمان ستاسو راشي، روح ته به مو تازگی ملاو شي. او صحابه به اکثر او بیشتر په دغه خبرو کې یو بل سره ناسته کوله چې زمونږ روح ته به تازگی څنګه میلاو شي، مونږ ته به د ایمان برکات څنګه میلاو شي، مونږ ته به د ذکر هغه حلاوت څنګه میلاو شي. په دې کې به رده شپه لګیا وه. مونږ اسباب لټو او هغوی به ذکر له زور ورکو. مونږ اسباب سر ته ونه رسول او هغوی د ذکر په وجه الله رب العزت بغیر د اسبابونه اسمان ته ورسول. څومره لوی مقام ولا ورکو. مقام خو الله رب العزت په ذکر ورکوي.